السلام علیکم ملګرو. په دې سکرین به تاسو ته ښکاري یو د پنجپیریانو مشر دی امیر دی مولانا شیخ طیب صاحب، او یو بیا د هغوی شاګرد دی د ضلع مومند پنجپیری. ملګرو اول د مولانا شیخ طیب صاحب دا خبرې واورئ او بیا ورپسې د دې شاګرد دا خبرې واورئ. موږ حیران یو چې اوس د چا ومنو، د پنجپیریانو د مشر ومنو او که د کشر ومنو. ویډیو خامخا وګورئ او په اخره کې مفتي ظرولي خان صاحب رحمت الله علیه یو څو خبرې کړي دي، دغه هم در سره واورئ نو تاسو ته به مکمل د حقیقت پته ولګېږي، او په اخره کې به یو څو خبرې کوو هغه هم در سره لازمي واورئ. نو څه مولیانې چې هغوی وایي جمهوریت کفر دی او څه داسې چې هغوی بیا د ځان نه هغه کیسې جوړوي. موږ ورته کفر نه وایو، موږ دا دنیا یو کار دی خلک یې کوي د دین کفر هغه چې د دین په مقابله کې دا څوک د دین په مقابله کې نه حسابوي. دین په خپل ځای دی او دا دنیا کارونه دي کوي. البته زه دا وایم چې که دې ته کفر ویلی شي جمهوریت د کوم چې نظام زموږ ملک کې روان دی د الیکشن او د ووټونو، نو بیا چې څوک په دې کې حصهدار دي خو په ټولو فتوا ولګېده. نو بیا چې په هغې فتوا ولګېده نو بیا دا مدارس او علما او دی چې دا مدرسې چلی دا خو د دکه خلکو نه چاندې کوي، نو بیا د کافرو نه چاندې کوي د مدرسو د چلولو دپاره. موږ وایو دا کفر نه دی، بس ځان له یو نظام دی دی جوړ کړی دی. خو اصل شی چې د کوم په ذریعه باندې زما او ستا په خلاف جنگ شروع دی چې هغه دا نظام دی، د دې نظام نه بایکاټ وکړه چې دا جمهوریت یا دا کوم نظام دا مولان چې پکې دي دا د یهودو جوړ شوی نظام دی. نو چې د بسکټو نه بایکاټ کې د دې نظام نه بیا نه کې. تاسو نه تپوس کوم زه چې یو سړی د یهودو د بسکټو نه بایکاټ کوي او د نظام نه کوي، نو زما حق نه جوړېږي چې زه پې خبره وکړم؟ جوړېږي زما حق. بسکټ خو غریب خرڅوي، ځکه مولوي صاحب په منبر باندې کښېني او د بسکټو نه بایکاټ وکړي. که دا بسکټ چا وخوړل دا حرام دي، یوه پرون ویلې که دا بسکټ چا وخوړل دا حرام دي. او چې په کوم نظام کې مولا ناست او خېټه پکې ډکوي هغې ته دې حرامو نه وایي. خو انشاءالله موږ څه دپاره موږ به وایو د پنجبیري مثال د چیني دی، د پیسه دی چې دی بالغ شي نو په مور خېږي. پنجبیری چیله سبق نیم ډېر. ملګرو دا ویډیو به تاسو کتلې په حقیقت به پوه شوي یې، خو یوه خبره دا ده د دې مولانا صاحب په قول او فعل کې تضاد دی د دې پنجپیري عالم، ځکه د دې عالم تعلق د ضلع مومند سره دی او بیا د سوران درې سره دی. په سوران دره کې د دوی یو مدرسه وه چې د هغه ځای خلکو هغه قوم ورپسې راپاڅېده او دا یې د لاس نه ونیول او دغه مدرسې نه یې بهر کړل او مدرسې ته یې تاله وواله او بیا یې د دیوبند علماو د هغه ځای د هغوی په لاس کې ورکړله. بیا دا راپاڅېده او لاړې عدالت ته هلته کیس وکړو، هغه کیس یې وبیله. نو دا کم عدالت ته تللی و؟ آیا دا د صحابه کرامو دور ته تللی و هغلته کم عدالت و هغې ته تللی و، یا افغانستان ته تللی و د هغه ځای عدالت ته تللی و؟ نه، هم د دې نظام د لاندې هم د دې نظام عدالت ته تللی و او په هغې کې کیس دایر کړی و. نو په قول او فعل کې تضاد دی چې دې نظام ته د یهودو نظام وی او دې ته کفري نظام وی، نو بیا د دې نظام دغه عدالت له ته ولې تللی وی او د هغې نه تا انصاف ولې غوښته؟ بله د دوی مشر مولانا شیخ طیب صاحب باقاعده د دې جمهوري نظام او د دې نظام دفاع کړې ده. دغه اولنۍ ویډیو کې به تاسو کتلی، خو دې باره کې ته خبره ولې نه کوې؟ په دې باندې ته تنقید ولې نه کوې چې راځي په جمعیت علما اسلام په علماو باندې تنقید کوې؟ دغه کومه دفاع چې مولانا شیخ طیب صاحب کړې ده، که دا دفاع یو بل کوم دیوبندي عالم کړی وی نو دې خلکو به ځمکه او اسمان یو کړی، خو د دوی مشر یې دفاع کړې د دې نظام، وایي دا بالکل صحیح نظام دی. نو په دې کې دوی بالکل خاموشه دي او تنقید نه کوي. دا خو صفا منافقت دی. بل دا عالم تاسو ګورئ ورشي تالاشي والی د ده په جب کې به هم د دې پاکستان دغه شین شناختي کارډ وي. نو اول په خپله ته د دې نظام نه چې کوم دی بایکاټ وکړه او دغه شناختي کارډ راوباسه او په منځ یې 2 ټوکړې کړه ویې غورځوه او بیا چې په ضلع مومند کې ستا کوم ایجنسي ده او کوم اسرائیلي مصنوعات چې ته سپلای کې او دغه 2-3 ګاډي دې ساتلي دي، نو مهرباني وکړه. پاکستان کې خو قانون دا دی چې په چپ لاس په ګس لاس باندې دا ګاډي چلیږي، نو ته مهرباني وکړه دغه ګاډي دې په ښي لاس باندې چلوه، په دې ګس لاس او په چپ لاس یې بالکل ونه چلې، په ښي لاس یې چلوه. ګورو چې دا قانون تا سره کوم عمل کوي.
نو اول د خپل کور نه شروع وکړه، بایکاټ شروع کړه، شناختی کارت په منځ 2 ټوکړې کا او دغسې ګاړې په خلاص باندې چلوه، په ګس لاسې بالکل ونه چلې. خو امید مې دا دی چې دې ته تاسو تیار نه یې، خو صرف په منبر راشئ کښېنئ او د جمعیت علما اسلام د علماو هغه ټارګټ کوئ. خو انشاءالله دغه علما لګیا دي د اسلامي نظام دپاره او لګیا دي چې د دې جمهوري نظام نه خاتمه وکړي او بلکې اسلامي نظام راولي.